أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. مخکې ورځو کې د پاکستان یو کلاړي چې ارشد ندیم نومیو او د پنجاب سره تعلق ساتو په فرانس کې په اولمپیک گیمز کې د نیزه‌بازۍ میچ وګاټو، طلایي تمغه حاصل کړه او د پاکستان په نږدې ورځو کې د پاکستانیانو د پاره دا یو وړومبنۍ خوشحالي وه. پوخا هاکی په لیول باندې داسې قسم لجیت شوی، بیا د کرکټ په لیول باندې شوی. د هغې نه پس د کیل په میدان کې پاکستان د زوال شکارو او د هغې فطرتي خبره وه چې د پاکستان قوم او د پاکستان حکمرانان خوشحاله شو. لیکن بعضې حرکات زمونږه فیوټایل یا بچگانو ارشد ندیم په یو خاص اهمیت باندې ریسیو شو. داغه د پاره د سرکاري خزانه خلا کولاو شو، خصوصي طیاره داغه د پاره لاړه په یو تقریب کې راوستو. د یوې د بلې نه پې د پیسو باران جوړ شو د پلاټونو او د دې زیات تر حصہ د سرکاري خزانه نه وه. زمونږ ملک مقروض ملک ته، زمونږ په ملک کې بجلی د دنیا د ټولو ملکونو نه ګرانه ده. کو یو یونټ په افغانستان کې په 15 روپۍ نو دلته 15 روپۍ دی. د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصادي حالت او د پاکستان کاروبار تباه دی. په دې ورځو کې دومره دغه مظاهره د اسراف مظاهره کول یو بیوقوفانه حرکتو. هوښیارو خلقو د یو بل نه تپوس کو چې دا څه چل شوی دی. وی دا ارشد ندیم طلایي تمغه ګټلې ده. وی په څه کې؟ وی یو لوړې یا یو نیزه یې ویشته او ډېره لرې ویشتې ده. وی دا یوازې پاکستان دا تمغه ګټلې کو بل چا هم ګټلې؟ وی د حیرت خبره دا ده چې د ټولو نه زیاتې تمغې په دې اولمپیک مقابلو کې امریکې ګټلې دي. هغې سره د دې نه چې عالمي قوت ته خپله خزانه نه ده کولاو کړې او هېڅ قسم له حل چل نشته. دویم نمبر په دې کې چین ګټلې دي، هلته هم هېڅ حل چل نشته. دریم نمبر اسټرالیا ګټلې دي، هلته هم حل چل نشته. څلورم نمبر تقریبا وایي چې جاپان ګټلې دي. دغه ملکونه چونکې میچور دي، د هغې ذهنونه چې دي هغه د عقل نه ډک دي. بیوقوفانه حرکات او بچگانه حرکات هغې له خوند نه ورکوي. موږ په هر شي کې د مغرب نه قالي کوو خو په دې کې نه کوو. جبکې په پاکستان کې د بچگانه حرکت په بنیاد باندې د پیسو باران په ارشد ندیم شروع شو. وی څه چلی کړی دی؟ وی یو لوړ ارتاو کړی او ډېر لرې رسولی. لوړ ورتاول دی ته نیزه وی او نیزه بازي چې ده هغه په شریعت کې په اسلام په تاریخ کې د هغې خو ډېر زیات اهمیت و. په نیزه بازۍ کې 3 خبرې وې. یوه دا چې ته یې څومره لرې ارتاولی شي، دې ته رینج وی. دویمه دا چې ته پې ټارګېټ ویشتی شي که نه، دې ته هدف وی. او دریمه دا چې ستا پړه کې د دشمن د یلغار خلاف رپېدل یا سیره یا خوف خو نه راځي. که دا 3 واړه کرایټیریا پوره کوي، دې ته اسلامي نیزه بازي وی. او دا هغه نیزه بازي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سرپرستی کړې وه او دا په مسجد نبوي کې د دې تنظیم په خپله کاو.
ته ویلی شي چې د اسلام په تاریخ کې د نیزه بازۍ یو خوشبویه یو معطر پهلو موجوده ده. خو بل طرف ته د ارشد ندیم نیزه چې وه هغه صرف رینج د هغې صرف فاصله طی کړې وه، نه څه ټارګېټ و چې هغه یې اچیو کړی دی، او نه دا دریم شرط چېرې پړه کې د دشمن خلاف څه یلغار و که نه و، ځکه دشمن د هغه د سره مد نظر نه و. نو د نیزه بازۍ دا درې شرایط د ارشد ندیم نیزې پوره نه کړی شو. ارشد ندیم ته باندې چې د پیسو کم باران وشو، د دې سره د ارشد ندیم خپله خطره جوړه شوه، ځکه چې ملک د کچې د ډاکوانو په نرغه کې دی، او که د هغې په نوټس کې راغلی نو ارشد ندیم به د کچې د ډاکوان نه څوک بچ کوي. دویم دا چې د ارشد ندیم سره د پیسو غم پیدا شو، نو د نیزه بازۍ پریکټس پتې خامخا هیر شوی. او دریم دا چې د ارشد ندیم کې هیرس او لالچ په پیدا شوی، او چې څوک ورته ټلیفون کوي نو هغه به وایي چې ګینې ماته د پلاټ افر کوي. نو الهاکم التکاثر چې قرآن کې ویلي و د هغې شکار بشي، ځکه چې کله دولت راشي نو بیا پریکټس او سکل ختمیږي، سکل او د دولت نه لګي. د بار دا ملکونه که هغه امریکا ده او که هغه چین دی، که هغه استرالیا دی، هغه ډېرې تمغې ځکه علي چې هلته کې دا ناروا نشته، دا کم چې د پاکستان حکمرانانو کړې ده. دا نیزه د قدیم نه موجوده ده، پوخا به مقابله د مرچوڼو وه، بیا د هغې نه پس مقابله د تیراندازۍ شروع شوه، د هغې نه پس بیا مقابله د تیر شکل نیزې اختیار کو، د نیزې شکل ټوپک اختیار کو، د ټوپک نه پس بیا د کلاشینکوف شکل اختیار کو، او اوس د دې میزایل شکل اختیار کو، میزایل ټیکنالوجي راووته. دا د نیزې مختلف قسمونه دي. په پاکستان کې یو بل کس د نیزې میچ چې ګټلی و، نیزه بازي په ماډرن لینګویج کې چې ورته ایټم بم یا الکترانیک میزایل وی، هغه میزایل ایجاد کړی و، هغې ته وی ډاکټر عبدالقدیر. ډاکټر عبدالقدیر مرحوم یو نیزه ګټلې وه، نیزه بازۍ یو میچ ګټلی و، پاکستان ایټمي قوت رخ کړی او ارشد ندیم د نیزه بازۍ یو میچ وګټو، او د پاکستان خلق خوشحاله شو، جبکې بار دنیا باندې خبر نه چې دام سکار دی چې د کړی دی. ته ویلی شي چې دلته کې مقابله یا تقابل د ارشد ندیم د نیزه بازۍ او د ډاکټر قدیر د نیزه بازۍ دی. ارشد ندیم له دومره پیسې ورکړه چې د یو اطلاع مطابق 50 ارب روپۍ، دا د یو کالم نویس وینا ده چې 50 ارب روپو پورې د پاکستان د خزانو نه ارشد ندیم ته میلاو شوی، جبکې ډاکټر قدیر چې هغه صحیح نیزه رخ کړې وه، ځکه درې واړه شرایط هغه پوره کول. نمبر 1 رینج څه دی، وایي چې ډاکټر قدیر چې اول میزایل رینج ورکړی و، په هغې کې اسرائیل راتلل، خو مشرف ورته وي چې اسرائیل زموږ دشمن نه دی، زموږ دشمن مودي دی، صرف د انډیا د پورې وساته. نو هغه نه مجبوره و، حالانکې د هغه سره دا صلاحیت و چې هغه دا نیزه د اسرائیل په رینج کې جوړولی شوه. او دویم دا چې هغه په هدف باندې لګي، او دریم دا چې د ډاکټر قدیر پړه کې سیاره نه وه، ځکه ټول د کفر ملکونه یې کراس کړي او پاکستان ایټمي قوت رخ کړی. خو د هغه سره دا ناروا وشو چې هغه هاوس اریسټ شو، هغه په بیماری کې په کور کې دننه پروت و، او چې کله هغه وفات شو الله دې وبخي، نو د پاکستان یو حکمران اعلی عهدیدار د هغه په جنازه کې شریک نشو. ته ویلی شي چې کومه نیزه بازي د پاکستان د خیر دپاره وه، او کمې په برکت سره چې د پاکستان نوم په دنیا کې اوچت شو، دشمن په اړه کې خوف راغی، نو هغه جوړونکي له موږ هېڅ قدر ونه کو، او کم سړي چې یو لوړ ارتاو کړی و او په یو غټ رینج کې ارتاو کړی و، د هغه دپاره مبارکباد پوره و، خو په هغه باندې د پاکستان د خزانې د خوله کولول د یو مقروض ملک دا د غچ د اسراف انتها ده چې په دې الله هم خفه کیږي. د پاکستان مخلوق هم حیران دی چې دا دې سړي څه چل کړی و. دا نیزه بازي دومره قیمتي عمل دی چې الله تعالی په خپل کلام کې په صورت انفال کې چې موږ ته ویلي و چې تاسو ځان تیار کړئ، د نن د 1415 کاله مخکې هغې حالاتو ته وګوره،
او د الله تعالی د الفاظ ته ګوره واعدوا لهم ما استطعتم من قوت. ستاسو چې څومره وس کېږي خپل قوت بړاو کوئ، خپل قوت تیار کوئ. د الله رسول موږ ته په هغې وخت کې ویلو چې د قوت نه مراد څه شی دی؟ د قوت نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم الرمیو، د دې قوت نه مراد ویشتل دي چې ته د ویشتو قوت استا. اوس چا چې ویشتو قوت پخوا په مرچوڼو ویشتو، بیا د هغې نه پس توپه پکې راله، د هغې نه پس غشی راغی، د هغې نه پس بیا میزایل راغی، دا به ته تیارې. او دا دغه چې دي دا سامان چې دي د دې شفټینګ به بیا ستانه ویهیکل غواړي. نو د ویهیکل دپاره د تر الله په خپل قرآن کې وي ومن رباط الخیل، اسونه تیار کړئ. اس چې ته تیارې نو اس په تا ته څه کوي؟ اس په تا له شفټینګ کوي. په هغې وخت کې اسونو به شفټینګ کاو. اوس نن سبا شفټینګ دپاره یا ټرک دی یا جاز دی یا اټمي ابدوز دی، یو ځای نه بل ځای ته به وړې. دا دواړه تیار کړئ. ولې؟ ترهبون به عدو الله وعدوکم. دا الله چې کوم دشمن دی او ستا چې کوم دشمن دی، شریک دشمن دی، کاغه مودي دی کاغه نتنیاهو دی، د هغې دپاره دا تیار کړئ. د دې جن یوه تجزیه دا ده چې اسرائیل د هیچا نه سترګه نه سوځي. سعودي، اردن او یو ای ای دا ورته ملاستي او مصر، او چې څوک ورته ولاړ دي لکه ایران یا حوثي، نو د هغو هغه نه پرېږدي، ځکه پې ګزار کوي. او د پاکستان نه ځکه یریږي چې د پاکستان سره اټمي ټیکنالوژي ده، او پاکستان ویلي کر کې تو دیکھ لو. نو انډیا هغه کم کس چې هغه حمله کړې وه او د پاکستان ول جاز را کوز کو، ابینندن او ونیو، د هغې نه پته لګي چې د پاکستان سره قوت دی. او د دې قوت کریډټ چې دی ډاکټر قدیر ته ځي. نو الله تعالی چې کومه خبره کړې وه نو رسول الله د هغې موږ ته تشریح وکړه چې ګورې ځان په دې خبره پوه کړئ چې ته کله قوت لرې. الا ان القوت الرمی، چې ستا د ویشتو قوت. پخوا د ویشتو قوت توپه شوه، بیا د ویشتو قوت چې شی پخوا غشی بیا توپه شوه، ټوپک شو، کلاشینکوف شو، او اوس چې دی میزایل دی هغه یې تعالی درکو. نو د قدر خاون هغه ځکه دی چې الله تعالی تا ته وایي چې دا ته تیار کې په دې به ستا دشمن چې هغه ستا هم دشمن دی او د الله هم دشمن دی، به پې تیارولی شي. لا تعلمونهم الله یعلمهم. تا ته پته نشته چې زما څوک دشمن دی. ته خو چغې وایي چې ما انډیا خپل د انډیا سره روغه کوم، ته به ورسره کوې، ستا سره نه کوي. نو ته یې نه پېژنې. الله وایي زه یې پېژنم. په کشمیر کې د سره څومره زیاتې کوي او په انډیا کې دننه د مسلمانانو سره څومره زیاتې کوي، ته پې نه پوهېږې. او که په دې پیسې لګي نو بیا خیر دی. ته د ارشد ندیم په دغه باندې چې کومې پیسې لګي هغه خیر نه دی، هغه ته اسراف کې. او که په دې کې لګې نو وما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم. په دې ټیکنالوژي، په دې اټم بم، د دې په حفاظت، د دې په جوړولو کستانه څه پیسې لګي نو الله وایي زه به یې دله پوره پوره درکم، ځکه چې وانتم لا تظلمون. ستا سره موږ هېڅ زیاتې نه کوو. خرچې نه مه یېرېږه، خو تیاري وکړه. دا د دغه نیزې دا مسله ډېره د پخوا نه را روانه ده او ډېره عجیبه په هغې وخت کې خبره شوې وه د بدر غزا، اولنۍ غزا چې په هغې کې 70 قیدیان رالل. نو په هغې کې یو قیدي د رسول الله د تره زوی او د هغه نوم نوفل و، نوفل بن حارث. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی موږ به تا پرېږدو خو ته به موږ له فدیه راکې. نو هغه ورته وی لکه څنګه چې خلق وایي ما سره خو څه نشته. د الله رسول ورته وی ستا سره چې هغه 1000 نیزې دي په جده کې چې پرتې دي. نوفل اریان شو، هغه وی یکدم وی ته خو جو د الله رسول ځکه چې د دغې زر نیزو خو هیچا ته زمانه علاوه پته نشته. نو زه په تا ایمان راوړم. او لاړ شو او هغه زر نیزې راوړې او رسول الله ته افر کړې. او هغه بیا په دغې باندې یو مشهور شو. نو جنگ حنین چې په هغې کې تقریبا 6000 قیدیانه 12000 بیزې د رسول الله په غنیمت کې میلاو شوي وي. 6000 قیدیان چې په هغې کې یو د رسول الله رضایي خور شیمام وه. دا د نیزو برکتو. په دغې نیزې کې په دغې کې افر چې دغې نوفل کم کړی هغه تقریبا 3000 نیزې رسول الله له ورکړې وې. نو نیزه قیمتي ده، خو د ارشد ندیم نیزه قیمتي نه ده چې کوم په فرانس کې لشتې وریشتې وه، هغه د نوفل والا قیمتي وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له په جنګ حنین کې ورکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د برکته، د هغې نیزهبازۍ د جنګ د برکته جنګ حنین وګاټو. او دومره مخلوقو یعنې 6000 کسان بندیان او 12000 بیزې په مال غنیمت کې میلاو شوې
او بیا رسول الله په خلقو تقسیم کړي. دا یوه نیزه دا د اسلامي تاریخ یو معطره نیزه وه چې د هغې نه موږ ته خوشبویي راځي. د ارشد ندیم دغه نه د نیزې نه موږ ته هېڅ خوشبویي نه میلاویږي ما سوا د اسراف د لوپرۍ او د جوارۍ نه. دویمه نیزه چې موږ ته را یادېږي د جنګ احد ده. په جنګ احد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږ شو، خفه شو، غاښې شهید شو، چهرې نه یې وینه وبهیده. او سعد بن ابي وقاص غوندې صحابي دی، هغه نیزې رالی او د رسول الله په دفاع کې ولي په دشمن باندې رسول الله ولا یو غشی ورکوي، وی ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، سعد ولا فداک ابي و امي، زما مور پلار دستانه قربان شي. وی دا خواږه الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ چاته په صحابو کې نه دی ویلي چې ستانه د زما مور پلار قربان شي. دا سعد ته ویلي و. بیا سعد ته دعا وکړه اللهم سدد رمیه، خدایا د ده گزار ټیک کې، چې د ده گزار ټیک لګي، اس کی نشانی کو ټیک کر دے، خدای پاک د ده نشانه سیده کې چې کم ځای ولي چې هغه پې لګي. او زندگی بر د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نشانه بیا خطا شوې نه وه. د هغې وخت چې کم میزایل و چې به یې کم هدف و هغې ته به رسېدو نو رسول الله ورته دعا کړې وه. نو نیزه هغه وه کومه چې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ویشتې وه. او بیا یو درېیمه نیزه چې کومه د زبیر رضی الله تعالی عنه، زبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او په جنگ کې لګیا دی، د دغه سره دشمن سره جنگ کوي. او کله چې هغه د دشمن سره جنگ کوي نو په هغې وخت کې د زبیر رضی الله تعالی عنه د لاسه یو کافر په هغې کې چې هغه کافر ډیر زیات سخت دی او هغه ډیر زیات تیز دی او د هغې کافر په باره کې دا مشهوره ده چې دته څوک شکست نشي ورکولی. او هغه کافر چې د هغه د لاسه لګي نو الله تعالی هغه نیزه چې کومه نیزه د هغه په سترګو کې ننوتې وه او هغه نیزه د هغه په سترګو کې چې کله ننوته نو د هغې د سترګو نه چې رایسته نو د هغې کږه شوه او هغه کږه نیزه الله رسول ته دومره خوږه وه چې د الله رسول بیا هغه نیزه په خپل ته ویلی شي چې په قومي ورثه قرار کړه. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس بیا هغه نیزه بیا دغه ته میلاو شوه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته میلاو شوه. بیا هغه نیزه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته میلاو شوه. او بیا هغه نیزه هغې دومره قیمت پیدا کو چې هغه بیا قومي ورثه وه. دا چا ویشتې وه؟ حضرت زبیر رضی الله عنه. حضرت زبیر څوک و؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی و او کم کس چې پې ویشتی و ځکه په دې سترګه کې وله نیستلې وه او هغه ډېر زیات هوښیار او ډېر زیات بادر مشهور و. نوم د هغه و عبیده ابن سعید بن العاص او هغه دومره بادر و چې ابا ذات الکرش نوم یې یو. ابو ذات چې کله د هغه په هغې نیزه ولګېد ځکه سترګه یې پې لګېدلې وه. دا کس چې د ده د لاسه ولګېد او بیا ته هغه نیزه دومره په زور رایستلې وه چې بیا کږه شوې وه. هغه کږه نیزه الله رسول ته دوره خوږه وه چې قومي ورثه قرار کړې وه. همدغه نیزه وه چې داود علیه السلام چې نیزه بازي کوله او د خپلو بیزو د حفاظت دپاره یې چل زده کړی نو چې کله یې په تالوت باندې ورپرېښوده نو تالوت هم په لوحې په زغره کې په ذره کې هغه پټو صرف سترګې ښکارېدې نو چې سترګې وله وویشتې نو تالوت مړ شو، تالوت چا نه شو وجلی. نو قرآن وی چې وقتلا داوودو جالوته، جالوت یې ویشتو، تالوت نه جالوت یې ویشتو. جالوت د کفارو صدر دی، د کفارو مشر دی، کمانډر دی، د چا پې وس نه راځي. او داود علیه السلام په جالوت باندې چې کله حمله وکړه دا د نیزې برکتو نو الله داود پیغمبر هم کوه بادشاهي وله ورکړه. دغه نیزه د داود علیه السلام او دغه نیزه د زبیر رضی الله تعالی عنه قیمتي وه. نو هغه نیزه د هغې د اسلام دپاره کار کړی د ارشد منیر د ارشد ندیم د نیزې هېڅ قیمت نشته. قیمت کو دی نو هغه د داود علیه السلام دی د نیزې دی او قیمت کو دی هغه د زبیر رضی الله عنه د نیزې دی چې هغه بیا قومي ورثه وه او هغه د عثمان صاحب پورې یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابوبکر ته، د ابوبکر رضی الله عنه نه عمر رضی الله عنه ته، د عمر رضی الله عنه نه عثمان رضی الله عنه ته میلاو شوه. دا نیزه وه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به
په دغه کې د نیزه بازۍ پریکټس کو په مسجد نبوي کې او بیا چې کوم خلق به پکې فسټ رالل هغې له به بیا دغه ورکاو انعام ورکاو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث ته چې ګوره زما رزق چې دی جعل الرزق تحت ظل رمحي الله زما رزق د نیزې په سوري کې ایښی دی یعنې کم خلق چې نیزه بازي کوي صحیح نیزه ولي الله هغې له د هغې په بنیاد باندې مال غنیمت ورکوي لکه څنګه چې 12,000 یا 15,000 بکرې هغې ته میلاو شوې نو هغه ماله په دې عامه زه به بوجونه نه اوچتم چې ټرکونه به ډکوم اته شوم به ماله خدای پاک په دې کې رزق یخی دی او چې څوک دا نه مني او نیزه بازي صرف د اولمپیک د پاره استعمالی او ټارګټ په نه وږي نو رسول الله ورپسې بل الفاظ وي وجعل الصغار علی من خالف امری څوک چې زما د کار خلاف کوي او زما د حکم خلاف کوي اب عمر لذلیلی کاغه د پاکستان خلقی او کاغه د سعودي عرب خلقی او کاغه د یو ای ای خلقی هغې به سر ښکته ګرځي ځکه چې نیزه بازي نه کوي نو کله چې سعودي خپل ټول سوچو عیاشۍ طرف ته منتقل کو څنګه یو ای ای په خپل ځای کې د خنزیر شاپس کولاو کړل نو الله وایي چې وجعل الصغار علی من خالف امری ومن تشبه بقوم فهو منهم څوک چې د قوم سره مشابهت کې د هغې نه به یي زمانه کو اورئ نو رسول الله ویلي انما بعثت بالسیف زه چې خدای پاک را لیږلی ما نو ما سره توره را لیږلې ده د بې غیرتۍ ژوند نه دی بلکې د غیرت ژوند به کې او ته به کوشش کې چې خپل وجود ثابت کې او په نرتوب باندې ګټه وکې نو د پاکستان دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې یو طرف ته ارشد ندیم غوندې سړی پکې شته هغه نیزه ویشتې شي خو دا نیزه به پیوریفای کې دا به سټیټ کې دا به ټیک کې د دې به درې اهدافي یو دا چې دا نیزه چې ده دا خپل رینج ته ورسي دویم دا چې دا نیزه په خپل هدف باندې ولګي چې ستا هدفي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې چا د الله په لار کې نیزه اوچته کړه چا د الله په لار کې نیزه اوچته کړه د پاره د دې خبرې چې د کفارو خلاف استعمال کی نن به یا د مودي خلاف استعماله او یا به د ناټو افواجو خلاف استعماله او یا به د نتنیاهو خلاف استعماله قیامت کے دن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹائیں گے الله تعالی بر د ټول ګناونه د دې د برکته میټاو کی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ځای فرمایلیو د یو کس سره نیزه ولیده کمانی ولیدو او د هغې هغه تیرې ولیدو نو حضرت وی الله تعالی تاسو له په ځمکه کې د دې په ذریعې طاقت او مضبوطیا به درکړي نو موږ له پکار دی چې موږ خپله توجه د نیزې په تیارولو چې نن سبا ورته اټومي ټیکنالوژي کې میزایل وی او هغه میزایل ستا په هدف باندې ولګي او هغه ستا پیسې هلته ولګي نو الله وایي زه به یې دله واپس درکم خو که فرض که ته هسې په یو عام سړي باندې د معمولي خبرې دپاره د پاکستان د خزانې دروازه کولاوې او مغرب په هر شي کې ته فالو کوې خو په دې کې نه فالو کوې هغه میچور دی نو نه په امریکا کې د هغې دپاره څه وشو او نه په چین کې وشو نه په اسټرالیا کې وشو ځکه چې هغې ډېر شی تمغې ګټلي دي او تا یوه تمغه ګټلې ده د هغې دپاره د سرکاري خزانې خوله کولاو کړې ده د دې نه دا پته لګي د پاکستاني قوم چې څوک دا اوري وایي یاره دا څه ناروا کېږي پاکستاني یعنې مخلوق پې هم خفه دی خالق پې هم خفه دی د چا نه چې خالق او مخلوق دواړه خفه د هغې نه په دنیا کې خیري نه په آخرت کې خیري اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين